لیګر د پښتونخوا یو پیژندل شوی دینی عالم دی او د بیان یو ځانګړی اسلوب لري او دا ظرفیت لري چې ډیر خلک په ځان راټول کړي د هغوی پام ځان ته واړوي او تر ګنټو یې بوخت وساتي. مولانا بجلیګر د دې لپاره هم مشهور دی چې هر چا ته سپینه خبره کوي او ډیرې داسې خبرې چې نور ملایان په ابجدو کې کوي دی په ازاده او په ډاګه کوي، خو پر ده باندې دا نیوکه هم کیږي چې د میرمنو خلاف په نامناسبه ژبه خبرې کوي. د نوموړي سره خالد خان خیشکي مرکه کړې او ډیرې پوښتنې کړي. مولانا صاحب کدا مراته وي چې تاسو خپل نوم څه دی؟ تاسو خو خلک د بجلیګر مولانا په نوم پیژني. ما خپل نوم محمد امیر دی او په بجلیګر کې صدر کې چې دی ایم ایس بجلیګر دی کې زه 22 سال امام وم. بیا به د جلسو والا چې زما نوم په پوسټر کې ورکولو نو هغه کې به مولانا بجلیګر په نوم زما مشهور کړی وم. نو هغه دومره عام شو چې زما نوم چاله نه ورځي. مولانا صاحب تاسو د علم د زده کړې د کله نه شروع کړی دا کوم ځای مو د علم زده کړه کړې؟ علم چې څه وخت کې ما کولو په هغه وخت کې د مدرسې نه وي. یو مولانا صاحب چې هغه د افغانستان د هرات او هغه په دیوبند کې د شانور شاه کشمیری صاحب نه دوره کړې وه او سیټي کریم بخش هغه وخت کې د محمد خان صاحب جماعت مشر نو مولانا صاحب چې راغی څه وخت کې نو هغه دلته په محمد خان صاحب جماعت کې استاد ولګولو طالبانو ته به سبق وایي. نو هغه سره مونږه اته کاله سبق ویلی او د هغه د تقوا دا علمو چې په اته کاله کې مونږ سره اته خبرې نه دي کړي سوا د سبق ویلو نه. سبق به مونږ ووایي نو بیا به ویل چې بار کښېنئ تکرار کوئ که نه او دی به په مانځه ودرېدو یا به درس کولو یا به مونځونه کول یا به وظایف کول. اته کاله هغه سره مونږ داسې کړي. تاسو بیا دیوبند ته کله لاړې داسې نور کوم لوی علم دپاره؟ بیا هغې نه پس دلته بالا ماڼۍ کې مدرسه رفیع الاسلام وه. یو مدرسه وه ټول پاکستان بصارت کې مدرسې نه وي. بیا هم دې کې سبق ویلو ټیک شو. بیا خارجي علماو پخوا به په جوماتونو کې درس کېدو دا مدرسې نه وي نو ما به 3 ټایمه سبق ویل. یو سحر به مسجد حبیب باچا صاحب د بالا ماڼۍ مشهور عالم پخوانی سحر مانځه پسې هغه په نه سبق ویلو. بیا به د غرمې د رفیع الاسلام مدرسې ته راتلم او مازدیګر مانځه پسې د بالا ماڼۍ کې تالاو جومات باندې مشهور دی هغې کې یو مولانا صاحب بیا به هغه نه سبق ویل. دا صرف ما دا کولو ورځ به مې هسې نه تېروله. خیال دې راغی. بیا هغې نه پس مولانا ایوب جان بنوري صاحب د سیول کوارټرو مولانا صاحب مولانا ادریس صاحب د تورو چې یونیورسټۍ کې اسلامک سنټر کې مو هغې دلته په دې سیول کوارټر کې مدرسه جوړه که نه مدرسه یې جوړه کړه نو مونږ هغې ته لاړو. دا رفیع الاسلام مدرسه چې وه دا بند شوه. نو هغه مدرسه چې وه هغې کې دوره حدیث شروع شو. نو ړومبی کال خو دوره حدیث پکې زمونږ ملګري وو هغې وویلو او دویم کال پکې بیا مونږ شروع. بیا دا مدرسه چې وه بیرسکو دروازې نه دننه د غلام جیلاني صاحب جومات چې دا 2 تلاو جومات باندې مشهور نو مدرسه هغې ته لاړه. دا کوارټر زیات تنګ و. هغې کې بیا ټول علما چې وو پکې هغه د دیوبند فارغ وو. خیال دې راغی. مولانا عبداللطیف صاحب و کابل مولانا صاحب باندې مشهور و. محمد عمر نامه باندې مشهور و. مولانا ایوب جان بنوري صاحب دا خو د دیوبند خاص نو دوی به بیا درس کولو. بیا دوره مونږ شروع کړه. بیا بنوري صاحب همدې مدرسه کې زه مدرس کړم. بیا 19 کاله دې کې زه مدرس ما ټول فنون خارجي ویلي وو ځکه چې مدرسې نه وې که نه چېرته د ټاپ عالم به زه به ورپسې تلم. یو مثنوي مانه پاتې وه هغې کې جبه یو کلی دی هغې کې یو مولانا صاحب و چې د هغه قریبا 145 سال عمر و. نو مثنوي هغه له ورتله نور چاله نه ورتله. نو زه هغه پسې لاړم. ما ورته چې جي ما خو فنون ټول خلاص کړي دي او دوره مې وکړه او یو مثنوي رانه پاتې ده. ویل بچیا ته به کوم ځای نه راځئ؟ ما ورته ویلې چې زه به پېښور نه د دارالعلوم سرحد کې مدرس یم. نو هغه وایي چې خو 14 میله دی مال زما وزر شته خو ته راته غاړه کېده. ویل ښه نو 1 بجې ته راځه او مونځ به دلې کې بیا به سبق وایو تر مازدیګره بیا به ځې. نو 1 بجې ته به هلته ورسېدم. روټۍ به مې هغه سره وخوړه او ماسپښین مونځ به مو کو بیا به م سبق شروع مازدیګر مانځه پورې. مازدیګر مانځه نه پس به بیا بجلیګر ته راتلم. هلته زه امام وم که نه باډر لین ته مخامخ نه دی. 1.5 کال مې دا کار کړی. اوس په تمام پاکستان کې جو ګورې د مثنوي ملا به پیدا نه کړي. مولانا صاحب بیا اثري تعلیم یا دنیاوي زده کړه مو کړې ده؟ کل زده کړه په بچپن کې په دې 2 تلاو جومات کې یو پرایمري سکول و 4مه پورې چې هغه د ترمزو حاجي صاحب جوړ کړی و. مومندو کې اوس ښخ نه دی غازي آباد کې هغه جوړ کړی و. نو هغې علما ماسټران هم وو علما یې دغه مو قرآن به هم پکې ښودو سکول به هم پکې دا کولو. دا نصیرالله بابر هم مونږ سره پکې ملګری و. هغه ملګري ټول مړه شوي دي. بابر خو اوس مړه شو که نه دا هم زما د بچپن ملګری و. نو دې ټولو ماشومانو هلته سبق ویلی
څلورمه پورې هغې نه پس د علم شوق ته زه لاړم. تاسو عمر څومره دی؟ تاسو خو ډېر ضعیف ښکارېد. زما څه کم 80 کاله به وي. که دا مو راته ووایي مولانا صاحب چې ستاسو څو بچي دي یا څو لوستي مو دي، تاسو د خپلې کورنۍ په هکله که زموږ اورېدونکو ته ووایي. زما 3 زامن دي او 3 لوڼه دي. ټیک شو. یو زوی مې معلم دی او بل زوی مې مستقریب ده عالم شي او مشر زوی زما چې دی هغه دنیایي کاروبار او لوڼه مې 3 واده دي. تاسو نوسي به هم وي نو هغې زده کړه کوي، علم حاصلوي؟ نوسي زما اکثر چې دی هغه اقرا پرېږدي. اقرا نه دی. اوس کم زوی چې زما عالم دی د هغه زوی اقرا کې قرآن هم یاد کړي. اول اقرا کې خدا قانون دی که نه، چې اول په قرآن یاد کړي بیا په 10م پورې سکول ووایي بیا ورته کتابونه ښایي. نو د هغه زوی چې دی د عالم زوی لارې مری خرابه وه، پرون د جمعې مونځ هغه ورکړی دی. داسې خطبه یې ویلې ده زه درته نه شم ویلی. بل نوسی مې دی هغه محفظ دی، بل دی هغه محفظ دی اقرا کې. د جینکو د تعلیم په هکله تاسو څه وایئ؟ تاسو نوسی به هم وي؟ زما نوسی چې دي هغه مفتي غلام الرحمن نه دی، مفتي غلام الرحمن سره ټول مذهبي درسونه یې که نه. زما نوسی پکې پروسه کال یوې خو د حدیثو دوره م وکړه، نورې 2 دي پکې هغه هم قریبي دي. اوس خیال دې راغی یوه پکې وه هغه حافظه شوې ده، اوس واده شوې ده. مولانا صاحب تاسو خو ډېر زیات بیانونه په کیسټو راځي، خو د ډېر وخت نه هغه بیانونه نه راځي. څه وجه؟ وجه دا ده چې یو خو د ملک کې دا خودکش دماکې او دا غمونه شروع دي. په جنازو کې هم دماکې کېږي، په جوماتونو کې هم دماکې کېږي، خودکش دماکې. زما خپل د ترور زامن یو پلار او 4 زامن یې بل کال په خودکش دماکه کې کلي کې زمونږ وشوه. زه د درې یم که نه، نو پلار یې مړ شو، 4 واړه زامن یې ورسره مړ. نو حکومت چې دی په دې محرم او برافات جلسو باندې او پابندي لګوي که نه، نو بیا زما متعلق خو بیا ډېر یېرېږي که نه، چې ځکه زما خوله بې واکه ده. نو هغه جلسې دا 2 کاله شو چې بند کړي. تاسو دغې خودکش دماکو ته چې دا په جنازو او په جوماتونو کېږي دغې ته د عالم په حیث په کوم نظر ګورئ؟ زه دې ته په دې نظر ګورم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 حدیث دي. یو دا حدیث دی چې اعمالکم عمالکم، تاسو عملونه چې دي دا به ستاسو حکمرانان دي. بل حدیث دا دی چې کما تکونون یؤمر علیکم، څنګه چې یی داسې به در باندې عمرا راځي. عثمان تاسو زیات دا قوم او ملک ښه پېژنئ چې د دې څه کردار دی او د دې څه عمل دی. دا جنازو او جوماتونو کې چې کوم دماکي کېږي دا آیا اسلام ته یا زموږ مذهب ته زیان نه رسوي؟ زموږ مذهب خو بے دماکو خلکو تباہ کړی دی، نو دماکې به څه تباہ کوي. ته پوه شوې؟ اوس نن اخبار کې وګوره بجلو باندې 3 یونټ، یو یونټ په 4 روپۍ یا یو یونټ په 1 روپۍ وکنه یا یو یونټ په 4 روپۍ. خیال دې راغی؟ دا چا کړي دي؟ دا زموږ اعمالو کړي. مولانا صاحب تاسو په خپل بیانونو کې د رحمان بابا ډېر شعرونه وایي. معلومیږي چې تاسو د رحمان بابا پوره مطالعه کړې ده او هغه نه متاثر، خو بیا دغه ترخګرو د رحمان بابا قبر هم الوزولې دی په بمونو. تاسو په دغه کله څه وایي؟ د رحمان بابا کتاب چې دی ما په شب قدر قلا کې یو کال نظربند وم، یو شعر مې ویلی چې گرب امیرو سگ وزیرو موش دربانی کند ای همه ارکان دولت خانه ویرانی کند. چې پیشو د غوښې باچایي او سپی وزیري او مګی څوکیداری. دا 3 واړه به د غوښې بیړه تباه کړي، والله که چاته تیکم پرېږدي. نو هغه سی ډي والا ولیکل چې دا سگ وزیرو مولانا صاحب قیوم خان ته ویلي. نو هغه جابره بلا وه، هغه زه ونیوم یو کال شب قدر قلا کې نظربند. دا کوم کال و چې تاسو نظربند؟ لومبی کال د پاکستان جوړ شوی و. دا خبرې وکړو مولانا صاحب د رحمان بابا پاک له تاسو څه نه ویل دغه مطابق؟ د رحمان بابا کتاب مې هلته ټول یاد کړی دی. ټیک شو. اوس دلته وګوره ته سروې وکړه د ټاپ علما. یو میاں درګل صاحب د سخاکوټ اسیر مالټا چې شیخ الهند سره په مالټا کې 4 کاله کېدو اپ د مین رحمان بابا کلام باندې. زه به چې سوات ته جلسو ته تلم نو 2 غنټې به مخکې روانېدم، 2 غنټې به مې هغه سره تېرولې سخاکوټ. نو زه به چې ولیدم ما ته ویل چې بیجګره چپ مه کښېنه قصیده ووایه. خیال دې راغی؟ نو یو ورځ مې ورته دا اشعار وویل چې اسم حاصل نه کړه په شیخای په ملای کې، اسم حاصل نه کړه په شیخای په ملای کې، پس لدے میں وار دے ہر چیشی پا میخانا، پام کو د منصور غندی پدار نشے رحمانا، پام کو د منصور غندی پدار نشے رحمانا،
ډېرې دا د عشق خبرې مکړه نادانا. دا شعر مې ورته ووی هغه داسې ناستو یو اوف وکړو. ما ورته ویلي دي ویلې بچیه د دې سړي یو شي ته زاریان چې نن نه دا 400 کاله مخکې دا دومره لوی علم چېرته و چې ده کړی و. هغه باریکات د تصوف چې ده په یو شعر کې حل کړي دي نن نه 1000 کاله مخکې امام غزالي تېر شوی دی هغه نه دي حل کړي. مولانا صاحب څنګه چې تاسو ووایئ چې بیا تاسو سیاسي بیانونه هم ورکول او سیاسي یو ګوند سره یا پارټۍ سره مو تړون و؟ سیاسي دغه کې زه مولانا یوسف بنوري صاحب د کراچي ټاون پېژنې به که نه هغه به چې دلته راغی نو زه به 3 ورځې مدرسې نه چوټي کولم. د هغه 3 ځایونه وو د کتو. یو لنډي کوتل کې صاحبزاده صدیق صاحب هغه سره به یې شپه کوله زه به ورسره وم. یو به د یونیورسټۍ مولانا اشرف صاحب هغه نامونه لاندې شل نو ویلچیر کې به ګرځېدو او د کراچۍ د ټاپ استازو د دینیات او تبلیغي جماعت کې ډېر لوی کردار و. یو شپه به هغه سره او یو ورځ به شیخ حبیب صاحب جماعت د قبر سره. شیخ حبیب صاحب دی لیدلی زیارت نو څه دی لیدلی باغ ناران دی لیدلی حیات آباد کې او شیخ حبیب صاحب دی نه دی لیدلی واوره. مولانا یوسف بنوري صاحب شیخ حبیب صاحب زیارت چې دی دا د شیخ حبیب صاحب د حضرت بنوري صاحب رحمت الله علیه 400 کاله مخکې چې تېر شوی دی د هغه خلیفه و. هغې سره مقبره ده د دې بنوري صاحبانو. هغې کې د مولانا یوسف مور ښخه وه. دا د مور قبر ته بتلو اول به شیخ حبیب صاحب ته لاړو بیا به د مور قبر ته لاړو. خیال دې راغی نو یو ورځ 100 کاله دا کار شوی و که نه. یو ورځ چې راووتو ما ته وایي چې یاره برادر هغه به ما ته برادر وایي برادره زه چې د مور قبر ته راشم نو ښکاره پته راته ولګي چې څه فایده راته وشوه. دا مولانا یوسف بیا کراچۍ ته تلو نو ریل ګاډي کې به تلو که نه مونږ ورسره تلي وو. ګاډي کې لږ ټایم و ډبه کې مونږ هم ورسره کېناست. نو ما ته وایي چې برادره که ملګرتیا کې په علماو کې چا سره نو مفتی محمود سره وکړه. مفتی محمود چې و هغه د ټاپ درویش دی او هر وخته د هغه اسلام بس ټیک ده مانی بس چې هغه هم رخصت کو رالو قاسم علي خان جماعت کې مفتی محمود صاحب و بس ما لاس ولور کوم عجیزه ستا مرید کړم مولانا یوسف بنوري. 10 کاله ما مفتی محمود سره ملګرتیا کړې ده. په 10 کاله کې قسم درته خورم چې دی ما په تیکه خوراک نه دی لیدلی. 10 میاشتې وزیر اعلی ما د بنګله کې چرګ حلال کړی نه دی لیدلی. 10 روپۍ ورځ د هغه د بنګلې د روټۍ خرڅ و. خوټکېدلي دال به یې خوړه. کله به ماښام ما ته ټلیفون وکړو چې راځئ نه ما به نه ځي ویل به مړی بالې وخورې. ما به ورته چې زه بیمار نه یم چې پرهیز مې دی تا بنګله کې خوټکېدلي دال ما ته ویل یاره غوډه روانې نو. مولانا صاحب اوس هم هغه ګوند سره لکه جمعیت علما اسلام سره تړون لري مولانا فضل الرحمن ملګری. دا اعلان ما په دیوبند کانفرنس نه وشوی جی ټي روډ باندې په دیوبند کانفرنس کې ما دا اعلان کړی دی چې ما سیاست مفتی محمود صاحب سره دفن کړی دی په قبر. د سیاست مذهب سره کوم دنیا سره نه کوم. ټیک شو او 3 شیونه به قبر له په سر وړم. د شیخ الهند نظریه د مولانا حسین احمد مدني صاحب بیعت چې ماتې کړی دی دیوبند او د مفتی محمود 10 کاله ملګرتیا بس نور به سیاسي خلک ما ته رانږدې کېږئ نه. تاسو چې خبرو که چې مفتی محمود صاحب ډېر عاجز طبیعت سړی و داسې خوراکونه به کول چې هغه به ډېر زیات د عاجزۍ علامه. مولایان خو ډېر زیات خوراکونه کوي اوس دا کوم چې سیاسي مولایان دي ډېر خوراک سره صحت ګورئ نو پوه شوې. بیا مولانا صاحب تاسو چې کوم بیانونه ورکوئ خپل ستاسو کیسټې دي تاسو خپل کوم جومات هغې کې بیا یو خبره کېږي چې تاسو په هغې کې ډېر زیات سختې خبرې کوئ یعنې کنزل هم پکې بعضې ټیم کوئ. دا د خپلې غصې نه کوئ که دا مودت قسم په خدای دی چې دا د غصې نه په زندګۍ کې که چا په پېښور کې ثابته کړه چې بیجیګر مولا د چا واده ته تللی دی که چا دا ثابته کړه د خپلو زامنو ودونه مې کړي دي که دا چا ثابته کړه چې ما یا کارډ چاپ کړی یا مې پې روټۍ ورکړي بیا هم منم. تللی یم کلي ته د درې ښځې مې ورته کړي دي نکاح مې تړلی دی او راوستې مې ده. 3 لوڼه مې واده کړي دي ورته مې ویلي دي چې کم جنج راوستو دلته اوبه هم نشته 2 کسه ښځې او 2 سړي راشئ او نکاح وتړئ یو ځای. د دې مطلب دا چې تاسو د درې پیدایش تاسو دره کې شوي وو. دره کې پیدا شو. نور خاندان مو هلته اوسېږي په دره کې که هغه هم پېښور ټول هلته دي. صرف زما پلار او نیکه چې و هغه د دښمنۍ د وجې پېښور ته راغلي. پردي خو دښمنۍ ډېرې کوي که نه پېښور ته راغلي. مولانا صاحب زه چې ستاسو ته وګورم اوس هم تاسو په خپل دکان کې ناست یې نو په دې عمر کې یا د دې نه مخکې به تاسو خپل روزګار هم کولو کاروبار به مو کولو که صرف دغه امامتۍ دغه ته ناست روزګار زما نور 22 کاله بیجیګر کې ما هم 26 روپۍ مې تنخواه وه او د ورځې به مې ټوله ورځ سبقونه وي او پلار مې چې و نو هغه هم په بیجیګر کې څوکیدار و
یا په دره کې زمونږ غوندې څوکونه یا په دلته پېښور کې زمونږ غوندې غریب څوکونه دا دغه زمانه وه چې خرچونو باندې پیسې نه دغه نه کېده د تاوان 3 انې سیر غوښه وه او په 2 پیسې سیر چڼو دال نو په روژه غوندې وخت کې د 6 پیسو نیم سیر غوښه او د 2 پیسو نیم سیر د چڼو دال او هغه وخت کې به د کسابانو دومره واز د ورکوله چې ټوله کټوای به پې پخه شوه غوړو ته به ضرورت نه. ستاسو کور خو ما لیدلی دی ماشاءالله ښه پوخ دی د هغې نه پته لګي چې ستاسو اوس د الله مهرباني ده تاسو باندې. که ما په کورونو یوه پیسه نه ده لګولې دا راته درېوالو جوړ کړي. مولانا صاحب تاسو ډېر زیات عقیدتمند دي مونږ وینو هغې ستاسو بیانونه اوري او بعضې مسلو باندې ستاسو حواله هم ورکوي چې بجلیګر مولانا صاحب داسې ویلي دي داسې ویلي خو بیا که مونږ وګورو تاسو ته هم ګیله کوئ چې عمل پې څوک نه کوي د دې څه خاص وجه چې د وطن نه مونږ د چا د وجې راورک شوي چا سره هم دښمني وه زینګل نامه یې وه ورشه په ټول دره کې پوښتنه وکړه د هغه نوسی دلته راغی ویل استاد جي زه عالم کېږم نو ما ورته ویل چې ته څوک یې چې زه زینګل ماسا یم اپریدی ژبه کې راته وایي ما هغه زینګل چې ما پلار یې ویشتی و 15 ډزه ویل چې او بار موټر ولاړو مال کېنه دی موټر او یارېدو چې ګینې لړکۍ مې خیر کېناستو موټر کې مالګو منډۍ ته مې بوتلو قاری فیاض نه دی هغه ته مې چې میرے باپ کے قاتل کا نواسا ہے اور اس کو میں عالم بنانا چاہتا بس داخلے کو 8 کال پہ درس نظامی ہوئے بخاص نظر باندې چې 8 کال پس بیا راغی ما ته ویل چې استاد جي 8 کال خو درس نظامی ختم شو مالو دوره چېرته کې په دې مې پوه ویل زه مولانا سنجان صاحب سره بیا مې هلته بوتلو وایي چې زما د پلار د قاتل نوسی دی او دوره بدلته کوي هغه داسې وی بس نورې خبرې مه کوه هغه دې سر له یو پړک ورکړو ویل دا ستا ایمان بله څوک پیدا کړي د پلار د قاتل نوسی راولې عالم کې او دورې حدیث پې کوي دوره حدیث پې مولانا سنجان صاحب سره و بیا ما به د درې د اختر مونځ چې دی دره کې کولو د ټولې درې به یو مونځ و او به ما کولو کم از کم 30-35 کال هغه هلک ته مې وویل چې هلکه عالم خو شوې او چې زه تقریر له د اختر په ورځ درشم نو ما ته مخامخ به کښېنې ویل چې ښه استاد جي بس راته مخامخ ناست ما تقریر شروع کړو چې درېوال مې څومره کندلي دي کا کیسټ دي واورېدي حق ته بق به شي په لاره به چې راتلم سوچ به مې کولو چې زه ترې ژوندی څنګه راووتم نو پام یې سولو ما ویل کو دا پېژنو څوک ده چې ټول 15 لکه خلک وو هغې ورته چوکته دا خو زینګل ماسای ده وایي د نیکه دې ما پلار ویشتی و که نه ویل چې او ویشتی و ما دا مې عالم کړی دی ټولو غوږونه ونیو او سرونه یې ښکته کړه ژوند داسې تېر کړی دی. تاسو په بیان کې ډېر سخت دغه یو کنزل اکثر نو دا کنزل که به کینی نو ښه به نه وه نه په دې خو ایله زه زړه یخوم یعنې ټوپک به مې ګرځولی تماچا او ډېر خطرناک وایي په دې خپل زړه یخ کړمه چې زه ما نه که ته تمامې کیسټې واورې که نه ما کیسټونه لندن ډک دی امریکا ته ډکه ده چین ته او چین نه سړی را لېږلی وي یو ښځې چې ستا کیسټ مې اورېدلی دی او پې لیونی شوی یم سړی در لېږم چې څومره کیسټ یې پېښور کې ټولې وله اورې سړی دلته 15 ورځې پس راغی او ناصر کیسټ هاوس والا ته مې واستولو او هلته هغه نه 900 کیسټ یې واغست دا کیسټ ستاسو په خوښه ده کېږي او دې کې تاسو ته بیا څه ګټه میلاویږي نه مړه کیسټو والا نه پوښتنه وکړه خدا که شنې چای مې را باندې څکلي چېرې خو ډېر زیات ګټه کوي کوي به نه خدای دې بیا خو بس تاسو مولانا صاحب خپله شاعري کوئ نه زه شاعر نه یم دا خلک چې شعرونه جوړ کړي ما ته یې وویل او زه زیات په رحمان بابا مین یم برایده خو هغه درته نه کوم اورېدونکو ته وکړئ خیر د جي که د هغې په فایده رحمان بابا ما په قبر کې م لیدلی دی جی بالکل تاسو یو بیان کې دا ما اورېدلی دی مولانا صاحب تاسو هر وخت په حکومت تنقید کړی دی په هر حکومت مو کړی دی وایم بچیا چې څه وخت کې دغه جوړ شو پاکستان او هندوستان جدا شو مهاتما ګاندھی پوښتنه وکړه د جناح صاحب نه چې وټ از یور پروګرام مسټر جناح هغه ورته ویلي چې مای پروګرام از اسلام او مای پروګرام از قرآن اوس زما دا تنقید دی چې پاکستان جوړ شوی د قرآن او د اسلام په نامه دی او قانون پکې د لارډ میکالې ولې چلیږي په کار کې شریعت وکړ فیصله په قرآن په کار اوس یو غلا چې سړی وکړي د 10 روپو 20 کاله کیس چلیږي که نه تاریخ دی په دغه یې کېنولي دونډونه تاریخ دی د کور د وران شي په تاریخونو باندې 15 روپۍ نشي ګټلی نو د دې نه وخت کې خو 15 کاله د ملایانو حکومت او بیا په ضیاءالحق حکومت کې هم ستاسو ملګرتیا وه هغې دغه اسلام را نه وست زما ملګرتیا نه د ملایانو د جماعت اسلامي په ملایانو متعلق څه نشم ویلی د ملایانو حکومت په پښتونخوا کې 15 کاله قرآن او حدیث خدای هغې هم پوه کړي دي او زه هم پې پوه کړی یم دا هغې نه تپوس کوي نه هغه به وایي چې کېنولې خو دې کته مولانا صاحب تاسو دلته روزانه راځئ زه وینم تاسو سره ډېر عقیدتمند تاسو سره راځي نو دا کور ته هم راځي دلته هم راځي او تاسو د مخکې ورځو کې خپه ماته شوې وه که څه هغه الرجي راته شوې وه هغه الرجي بیا د خپې ته لاړه نو د خپه بیا ما اپریشن وکړو نو اپریشن نه بیا زه میاشت یوه نیمه کټ کې پروت لکه ستاسو عقیدتمند تاسو ته دا زه وینم چې ډېر راځي کور ته هم راځي
دلته راځي دا روزانه راځي او تاسو ټیم دومره وخت ورکوي نو زما څه کار دی روزګار یم تاسو په زرګونو مینوال دي تاسو دا خبرې بوري هغه ته څه پیغام ورکوي د مشال ریډیو په لار هغه ته دا پروګرام ورکوم چې الله پاک دې دین او دنیا دواړه ځان کې هیڅ صفت داسې نه ګورم چې زما ته سلام هم څوک ګناهګار د خدای مو او هغه د عقیدت ته نو الله پاک دې عقیدت ورته اجر ورکړي اے عاقل غوږونی سماتا مرګ نه پریدي سړی خپل رضا تا د اجل سوار په تخت بدل راشي د اجل سوار په تخت بدل راشي ناګهانه بتالا شوایم تا تا ډېرې ماتې کړې مرۍ د قبر جنو ډېرې ماتې کړې مرۍ د قبر جنو چې د قبر به نه لیدل هیچاته بادشاهان دې واړه خاک د بیابان شو بادشاهان دې واړه خاک د بیابان شو نظر وکړه سکندر پسې داراتا په ژوندینې توبه وباسه رحمانه چې قیامت کې شرمنده نشي مولا